ټولو نه اول یو مفسر تیر دی د هغه نوم دی جار الله زیمخشری رحمت الله تعالی علیه. هغه یو تفسیر لیکلی دی، هغه ته ویل کېږي تفسیر کشاف په نوم باندې. او د سورت دخان چې 15مه سپاره کې کوم سورت دی، حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلة مبارکة انا كنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم. د دغه آیاتونو نه لاندې مفسر قرآن ابو القاسم دا یو کنیت دی، علامہ جار الله زیمخشری په تفسیر کشاف کې یو خبره لیکلې ده، او خبره یې دا لیکلې ده چې د دغه شپې د فضیلت د وجنه، د کمال د وجنه، د مرتبه د وجنه او د ثواب د وجنه یو نوم یې نه دی بلکې څلور نومونه یې دي، او د هر نوم خپل معنا او خپل فضیلت د غشپې سره شامل کړی دی. اول نمبر مونږ او تاسو په ذهن کې چې کوم یو نوم دی هغه دا شبی برات مونږ یو، حالانکه په عربی کې شب دا خو شب خو د فارسی لفظ دی، عربی کې ورته لیل ویل کېږي، لیلۃ البراءت پنځلسای. مونږ خدا یو نوم زده وګوره که دغه نوم ته سوچ وکړي او معنا یې زده کړي، دغه نوم هم دغه شپې سره خپل کمال پرې ښود دی. ځکه لیل شپې ته ویل کېږي او براءت ویل کېږي ازادۍ ته. نو علما فرمایي چې د دغه شپې نوم یو لیلۃ البراءت دی، د ازادۍ شپه. نو څه شي نه ازادۍ شپه؟ انسان سوچ کا سشی نه آزاد شپه. نو علما فرمایي چې لیلۃ البراءت د شپې ته ځکه آزاد شپه ورته ځکه چې په دغه شپه باندې چې انسان د الٰه العالمین د رضا لپاره لږ شانتا عبادتم وکا، الٰه العالمین یا اور د جهنم نه غاړه آزادای. نوم څومره لوی دی، اور د جهنم نغاړه آزادول دا ډیر مهنت غواړي ښا. او د دغه شپې عبادت دا رسول کریم آقا علیہ السلام وعده ده، 2 رکعات عبادت وکړه په اخلاص باندې الٰه العالمین د رضا لپاره، رب کائنات به د اور د جهنم نغاړه آزادای. دویم نوم یې په قرآن کې دی دغه شپې، او دغه شپې نوم دی لیلۃ المبارکه. په قرآن کریم کې انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، رب ورته ویلی لیلۃ المبارکه. لیلۃ المبارکه شپه د برکت والا. څوک برکت نه غواړي؟ دا برکت د چا مطلوب نه دی، څوک یې نه خوښوي، هر چا مطلوب دی، هر څوک یې خوښوي، هر څوک یې غواړي. او چې په کومه شپه ته رب ښودلی دی په هغه شپه باندې تودی. نو زما استاد دا قول او فعل داسې متضاد غوندې دي. برکت غواړو، رب لا یزال را تشپم خودلی دا، ټیم یم را ته خودلی دی، حاصلو یا نه. نو دې ته خو بیا هسې ګپ ویل کېږي که نه، دا خو بیا مذاق دی. که څوک حصول د برکت کا برکت حاصلوي په کور کې، د سره په مال حال کې، په رزق کې، د د په بدن کې، د د په بچو کې څوک برکت نه حاصلې؟ ما ته ووایه هر څوک. الله فرمایي
په دغه شپه باندې د زما د رضا لپاره عبادت وکړه لږ وکړه 2 رکعاته وکړه دا غلطه خبره ده چې خامخا 100 رکعاته وکړي 2 رکعاته وکړي 2 یو رکعت مکه وکړي نسلزل ذکر وکړه عبادت ته یو رکوع تلاوت وکړه عبادت ته رب لا یزال می فرمائی چې دغه شپار نه مس نشوا رب لا یزال بستا او ستا په ذات او ستا بچی او ستا کور او ستا رزق او ستا صحت او ستا په زندګۍ کې به الله تعالی خیر او برکت پیدا کړي غواړي او کوي نه شپار ته معلومه ده او کوي نه دا بیا څه خبره ده مونږ سره مې مزاق کوي والله سر ځکه څور ته وای رب لا یزال جل مجدوه می چې د غشپه یاد کړي په لیلۃ المبارک لفظ باندې یاد کړي چې دا برکت والا ده ته خو کې نه په نماز باندې لکه دا موبایل لري کا عافیه کا لکه تسبیح واخلا د شپې په یو ساعت کې په نماز باندې یو 15 منټه کینا 15 منټه کینا 2 منټه کینا نام رب ته خوخ دی ګوره چې تا ته برکت حاصلېږي کنه ارته حاصلې او که بیا ځان سره کور والا خلک کینی بچی ځان سره کینی دې ته ویل کېږي نور علی نور ولی نشي کینولای د بچو کې ناستو خپل ځان سره په دې شپه باندې تا ته څه مسله راولي کینو کور والا ماشومان کینوا خويندې ورونه کینوا پلار او مور کینوا او اورته شنن بناستیو ما خوستن نه بعد یا ما خوستن نه بعد روټي وخره او د سونو کوي یو نیمه غنټه بکینو ذکر وکي تلاوت وکي نو خنه ده چې د یو کس برکت نه د شلو افرادو برکت ورته ملاو شي خبره خو خانه ده چې صرف خپل غاړه نه چې د کور خلکو غاړم جهنم نه آزاد کړي خبره نه ده دا موږ سره چې په دغه نورو شیانو باندې راغونډیږو وکینو سره ټول سره ناستیو دا څه کارونه دي په کور کې چې ټول ورته ناستیو بچیم در سره ناستیو تم ناستیو ماشومانم در سره ناست نن یا برکت حصول د پارم کینوا کني کینه مې کینوا خو بیا مو وایا چې الٰه العالمین مال خیر را کړو مال برکت را کړو هر چیز په خپل ځای کې ملاويږي تاسو دنیا وګورئ په دغه مسجد کې ما او تاسو د سٹور او دغه شیان نه ملاويږي په سٹور کې د مسجد شیان چې کوم خیر الٰه العالمین عادت مبارک دا دی چې هر شي د پاره خپل ټیم پیدا کړی دی خپل وخت یې پیدا کړی دی د هر ضرورت پوره کېدو د پاره خپل ځای پیدا کړی دی چې هغه ځای در نه خطا شو هغه ضرورت دستان نه پوره کیږي بیا د یاد لره ولی خطا کوي تاسو د شپې ولی غفلت کې تیروي دریم لمبر نوم د غشپې ته تاسو نمونه ته خالی وګورئ اخیستل شوی دی لیلۃ الصک په نوم باندې صاد او کاف دی صک ویل کږي دستاویز تا کاغذو تا دا د کاغذو شپه ده نبی علیہ السلام فرمایي چې زدا خوخوم چې زما د اعمالو ریجسٹر او کاغذونه الله تعالی ته په داسې حال کې اوچت شي چې زه روزدار یم نبی علیہ السلام فرمایي زه عبادت کوونکی یم په هغه ټیم کې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي تعلیما للامه امت د تعلیم لپاره لیلۃ الصک د کاغذونو د راغونډېدو شپه څه مطلب نبی علیہ السلام حدیث کې فرمایي چې د غونډ کال نیک او بد اعمال چې په یو ځای باندې راغونډېږي او په یو ځای باندې الله تخیږي هغه شپه د براءت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور الله جل جلاله استاد هغه اعمال نم خبر دی چې کوم ستا کړیم ندي
خو یو ترتیب وي د هر سیز، یو قانون وي، یو طریقه وي. زما استاد غون کال کاغذونه راجمع شي، نیکی بدی، او دا په دغه شپه باندې د ټولو مخلوقاتو په یو ځای باندې الٰه العالمین دربار اقدس تقیږي. ځکه لیلة الصک ورته ویل کیږي. نو ستا خوښه نه ده چې ستا کاغذونه الله تعالی ته په داسې حال کې پیش شي چې ته په جانماز باندې ناستې، ستا په لاس کې تسبیح، ستا په لاس کې قرآنی، ته خیرات یا صدقه ورکی. آیا چا نه خوښه داسې؟ خزما خوښم ده او زه کولی هم نشم. دا خبره بیا ذهن نه مني چې یو څیز ته ما په هغې پوه یم کړې او ته بیا هم وایې چې زما خوښ دی خو کوم یا نه، نو دا دې ته ویل کېږي د لیونو خبرې بیا ورته ویل کېږي دې ته. نو هر یو سړی د کینی په دې شپه باندې جانماز د خور کا قرآن د کینی تسبیح د رواخلی او دا د ووایي چې ربه ما کاغذونه تا ته معلوم دي چې څه دي پکې، خو ستا په حکم باندې فرشتې تا ته درخېجوي. که ګناهونه وي پکې ربه، دا اوس چې ناست یم تلاوت یا درود پاک یا ذکر و اذکار کار ته، رب کریم په دغه نیکو اعمالو باندې ما ګناهونه درخېجي، دروبه خېجي او درته معلوم دي، خو رب کاغذو کې پرېږدم، رب وران یې کړه او معاف یې کړه ماته. قسم دی معاف کوي یار ته. تو خې ته وغواړه، رب خو ډېر مهربان دی، ډېر مهربان دی، ته سوچ هم نشي کولی دومره مهربان دی. خو چې ته غواړې نه، نو دا بیا غلطه خبره. رب خو مې دې پورې فرمایي چې ستا ګناه زمکه ډکه کا او اوریځو ته ورسي، اسمانونو فضا ډکه کا، عرش ته ورسي. زما دا ټول کائنات د ستا د ګناهونو نه ډک شي، کفر دی پکې، شرک دی پکې، هر څه دی پکې. ته راشه یو ځل ماته کښېنه او ماته ووایه چې ربه ما وبخه. رب مې فرمایي چې ټول ګناهونه درته معاف کوم. بلکې یو حدیث کې راځي چې دا ټول ګناهونه بالا معاف کوم نه، په ثوابونو باندې بیله بدلو. نور څه شی وکړه الله تعالی؟ ته صرف کې ناستای نشي، زړه دې تنګېږي. او څلورم نوم دغه شپې ته اخلي لیلة الرحمه، د رحمت شپه. څومره ښایسته نوم، دغه نومونو نه وي چې شي پته د نوم نه لګي، نوم نه یم دا پته لګي. لیلة البراءت، لیلة المبارکه، لیلة الرحمه، لیلة الصک. رب میں فرمائی ته ماته کښېنه، د ګناهونو عذر راته وکړه، کړي ما او تا دي او طریقه م راته د بخښنې الله ښایي. دا ډېره لږه ته چې زما سره ته زیاتی وکړې او زه په څه شي باندې رضا کېږم هغه خو تا ته پته نشته. زه درته ووایم چې زه داسې داسې رضا کېږم، ما سره وکړه. دا څومره ښایسته خبره، څومره اسانتیا ده چې نافرمانی مو کړې د الله او بیا درته چلم ښایي چې که ما رضا کې نو داسې مې رضا کړه، زه رضا کېږم. او زه بیا بوده یم. رحمت شپه ده، ګوره د رحمت دا یاد لرئ. په دغه شپه کې خصوصي توګه باندې رحمتونه د الٰه العالمین د دربار اقدس نه په خپلو خاصو و عامو ټولو مسلمانانو بندگانو باندې ورګي. کاش زما او ستا جولی په دغه شپې ورته خوري، چې زما او ستا جولی ورته کاش چې غوړېدلي، کاش چې په جانماز ورته ناست یو ګنټه نیمه ګنټه، نو انشاءالله تعالی د داسې رحمتونو نه به الٰه العالمین ستا جولی ډکوي چې دا رحمتونه په نورو شپو کې بیا د الله طرف نه انسانانو ته نه میلاویږي. دا یاد لري. یو نوم تی تو وګوره، په نوم کې څومره کمال دی. دا خو یا زه فضایلو په طرف باندې نه یم تلی، نو دی وجه نه غفلت نه کار ما اخلی. که تاسو وسم عبادت ونه کړئ، رب ته کښېننئ، دې ته ویل کېږي جان بوجھ کر یو کار نه کړل، چې ښار ته پتم وي او ته نه کړئ. دې باندې سړی هم خفه کېږي، نو رب خو خامخا خفه کېږي.